به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني موسى بن عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت قال وقال عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم نزلناه في بعض الفجار يشير إلينا ألا تلوموني فقلنا كان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب لدود اغا دارو توی چې په خوله یې بنده وراړی لدود او عموما به دا تراخه دارو نو دا به په یو لوښي کې واچول په یو بوتل کې یا په بل شی کې نو په دا ذوق خو د ژبې د دې غلاف نه پته لګي نو هر تریخ شی چې ژبې نه بچ شي بیا تریخوالی نه کوي دې تالو کې لږ کوي او زیات تر د ژبې د پاسه چې دا کم غلاف دی دا ذوق دی نو جو بار رو باسي او بوتل وردن نه کی نو ور ویړی لدود بس تراخه دارو نو حدیث تیر شوی دی ابو بکر قبل النبي صلى الله عليه وسلم ميت قال وقالت عائشة لددناه في مرضه وجعل يشير الينا لا تلدوني مونږ ته اشاره کو چې ماته او دا تراخه دارو مراړه قلنا مونږ وی يكره كراهيه المريض یعنی څه لکه څنګه چې مریض د دارونه کراهیت کوي طبعا خو ډاکټر دې ته نه ګوري دا طبيعي تنفر ته دارو بیا مو ورکای نو مونږ بیا مو ورکاو کراهیت مفعول مطلق د فعل مقدر کې یکره کراهیت المریض للدواء یا هي کراهیت المریض للدواء فلما فاق قال لم اهنكم مونږ په دې محمول کړي و چې دا طبيعي معنی عدا نو خیر د مخالفت جرم نه دی فایده ده او هغه شرعي معنی وا ولې پیغمبر ته ایذا رسیدله او پیغمبر ته پته وکشف وته شوی دی مثلا چې مال فایده نه راکړي قلنا کراهیت المريض للدواء قال لا يبقى احد في البيت الا لد او ذا تقورم زما مخ شابه الا العباس فانه لم يشهدكم دي رست راغلي دي لدينا ول دا ولې په دې ټولو باندې دا داروس کړه ضرورت یې څو نو بعض حضرات وایي چې دا د پیغمبر مبارک دغه وخت کې غوسه و د غوسې نه دا امر وکړ خو راجح قول دا دی چې د پیغمبر دوه حیثیت دی او د هغه ذات دی او من حيث انه رسول الله نو که من حیث تکلیف ضرر خو یې ورته ورسو ایذا د نبي ایذا د الله ده الله خفه کول دی نو ټیک ده چې پیغمبر به ذاتي معافي وکړي خو د الله د طرف نه خو هغه انتقام پاتې دی نو آخرت کې چې الله دی نو الله پرې غصه دی نو په دې وجه چې دا مسله دا ختم شي او دا مبادله وشي مخکې لاړ شوه به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري وقال قال الزهري واخبرني عبيد الله بن عبد الله عن قيس رضي الله تعالى عنه قال لقد بعثني على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعلقت عليه ما اعلاق کړو په د عذرینا عذره مې ویلو بغوټي وته وای او اعلاق دا چې دا مړی کې ګوته وردن نه کې اوچته کې دا مې کړو فقال علامه اي على اي شيء ما بمعنى دا اي شيء دي تدغرن اولادكن تاسو تکلیف ورکوي بچوله په دې علاق باندې په دې علاق دی بچوله دا تکلیف ولې ورکوي دغرم دقه ته وای ښا دغر پیجنې حلق کې ګوته مانډل وتا وای نو ولې تکلیف ورکوي حلق کې ګوته مانډه اولاد لپاره علاق او چتاول عليكن بهذا العود الهندي چې قسط وتوي قسط هندي وتوي قسط بحري وتوي بحر کې اصل کې داغه په غاړه کېږي ځکه وته هندستان کې دا شی ډیر کېږي دا دوه قسمه قسط یو قسط بحري یا هندي او دویم قسط شیرین دی دا لکه د مسواک د لرګي په شان لرګي دی د مسواک جرړه نه ده دا غي په شان لرګي دی بس خود بازار کې خرڅيږي وړيرو ادویات نه ته غلط شوی خوګولې جدا شی دی خلق وته خوګولې وای خو خوګولې جدا شی دی خوګولې خوګ دی هغه جدا شی دی دا جدا شی دی دا د مسواک په شان ته دی په بازار کې باقاعده ملاویږي خلک یې میده کوي او په دارو کې اچي جدا شی دی عود هندي او عود بحری او شی دی عود شیرین جدا شی دی دا خوګولې جدا شی دی خوګولې خلق د مریض پر استعمالي خدا خوګولې نه دی
مخکې لاړ دا بل شی دی بازار کې ملاویږي ما ډېر راوړی دی پېښور نه او په دارو کې مې استعمال کړی دی شابسې ذات الجم هغه بیماری ته وایي پخته او پړسېږي په دې پړپوس کې ورم پیدا شي پړپوس کې ورم پړسوب پیدا شي د هغې دپاره علاج دی څه هغه دا اطبا هم استعمالي او داسې هم خلک په اوبو کې واچوي اوبه یې وڅکي ویصعتو صعوتي کېږي د عذرې نه یعنې معده به یې کې نو پوزه کې به یې راکاږي ما وی که نه چې دا بغوټي سره پیدا کېږي دا دغه رطوبت مری تښکته کېږي او د هغې نه پیدا کېږي نو دې سره پوز آزاده شي مخکې لاړ شوه ویولد من ذات الجم لدود په خولې به ورړی شبه او مونږ ته زهري وایي چې یقول بین لنا اثنتین چې ما ته خپل استاد عبیدالله دوه ذکر کړل او باقي یې پرېښودله شابسې او ما اعلقت عنه لفظ علا پد عن استئیات کړی دی ها او توصیف یې کو د سفیان ووصف سفیان الغلام توصیف یې کو د الک یعنی دا اهلک له خلک کوي یحنکو حنک تالو ته وایي تالو ته ګوته وردن نشي تحنیک وشي وادخل سفیان فی حنکه تالو کې یعنی رفع حنکه باصبعه پوهېږئ پې ولم یقل اعلقوا عنه شیئا دی راته نه دی ویلي چې اعلقوا عنه شیئا پوهېږئ په خبره ورپسې شه مولانا صاحب دا الفاظ په حدیث کې نشته ها بلکې رفع حنکه بالاصبع ویلي دی ښه دا بل لفظ نه دی ویلي ها صلی الله علیه وسلم دا د دې مناسبت د مخکې سره څه دی دا علاج دی بإلقاء الماء البارد باب إلقاء الماء البارد شابته لم تسمي ويا يار فعل معروف تي ها لم تسمي عائشة قلت لا قاله علي قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قال فبيت عائشة سليم ودعهم هربت علي من سمع فقال من أن تحب أوكيتهن لعلي أهل ما ویلو چې وو حکمت باندې الله خبردار او یا ته تکثیر مراد دې ډېرې وبا او خلی ولی نس پردې شوی دا مې ویلې دی چې چا پکې ګوتې نه والے او یا کنایه د دې نه د چې ډک وي ها قالت حدثنا في من حسد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك الكعبة حتى جاء يشير إلينا أن قد فاتنا قال وخرجنا فصلى له فخطب من باب العذرة وبه قال بغوتي ها قال قال فرن عبيد الله بن عبد الله أنه مقيس منك من سنة سدية رضي الله تعالى عنها وأن مسأل خليمة وكان من المهاجرات والولاد بايع النبي صلى الله عليه وسلم وليه وكان قالت عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله قد علقت عليه من عذرته وقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تذكرنا ولا تكون بهذا العذاب عليكم بهذا العذر الهندي فإن فيه سبعة أشهر منها لا تنتبه ويد الكسر وهو العذر الهندي وقال يونس وإسحاق بن راشد عن ابن علقت عليه باب طبع المقتول وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر بس اصل کې د لفظ کې اختلاف ته څوک علقت وای څوک علقت لفظ وای څه خبره نشته دی څوک علیه وای څوک عنه لفظ استعمالی مبتون هغه انسان ته و چې دستونه لګېدلي بطن ها قال حدثنا شعبة قال حدثنا عن المتوكل عن سعيد بن عمر قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استتبعه فقال اسمي حسنا فسقاه فقال إني سمعت فلم يزده إلا ستا فقال صدق الله وبلغ ما فيك القول عن ما شفتا باب لا سفر ولا وهو جواب لا سفر استطلاق دستونو ته وایي ښه ما خبره نوره شوې ده کذب بطن اخیکا کذب عدم موافقت د واقعي ته وایي یعنی ستا ضرور خېټه لا موافق شوې نه ده د دارو سره چې مرض سره چې دارو موافق شي فایده ورکوي ورکوه ولا باب لا سفر په فتحتینو مولانا صاحب د سفر معنا مې یو مخکې م کړې وه د یو دی خپله وایي ما مخکې څه ویلي وی سفر را پورې سپیره شو او دی وی چې د سفر نه داء یاخذ البطن دا یو معنا ده په خېټه کې چینجي کېږي دا هغه چینجي نه وي دا نري چینجي وي دې سره په سرمن خارخ لګي اوس هم چې د چا سرمن ګریږي که نه نو ډاکټر د چینجو دارو وله ورکوي
سرمن چې کلم خارخ ولګي دا خبر ذهن کې واچوي هغه سره د چنجو دارو ګولې وخوره او خيار ډاکټر ولا چنجو دو ګولې ورکی هغه خېټه نه هغه چنجي مړ شي چنجي نو هغه سره د خارخ راځي نو دا دغه تم سفر وای چې دا کم په خېټه کې نری چنجي وي او دا هغه د وجنه د خارخ کم ډاکټر لچ لاړ شي نو ډېر قمقلی هغه د الرجی ګولې ورکی الرجی ګولو څه فائدہ نه ورکي او ظاهري جوړواله راولي نو هغه ورته څور کی د خارخ د دارو د پاره یو د الرجی ګولې ورکی چې ګریږي نه دا خوارزي شی دی د چنجو ګولې ولا ورکی نو هغه سره هغه بیماری ختم شي یو داس یو قسم صابون په بازار کې ملاويږي چې هغه د فاسده جراثیم کوشوي او جراثیم وسره ختمه د علاج دی شابه صلی الله علیه وسلم او هم معنا میکړي وها فشګو کی فشګو کې خټو کیم نوي لکه د اوسو پشان خشتي نو بعیر اجرب ولا راش خارختی نو داخل شي بینها فیجربها طول خارختیان کی قال فمن اعدى الاول یعنی دا ابو هريره مطلب دا نه تعدیه نشته مطلب دا چې دا تعدیه د دې مرض خپل خاصیت نه دا وته څوک لګای نو جوړوم بیت چاله ګولې دې نو دې دویم تماغو لګاو لومبی ته به ذاتو لګاو دویم ته په واسطه د دې خارختی وخو لګاو په دې پوښه د خپل تطبیق نه مره تدری ویلې دي ګور یو فائدې اصول کې مې بل ته ویلې دي چې لا عدوا دا چې مرض په خپل نه لګي اوتا دا مرض په خپل د خاصیت نشته دی د دې لومبی ته خود بل مرض نه دی لګیدل په خپل لګیدل دي او کله کله اختلاط د مریض د صحیح سپاره الله سبب د تعدیه ولګي ورپسې شاه تیر شو شاوه ها پوست یا په دواړه لغت ته پکې ها دا حدیث په ایوب لستل شوی دی د کتب د ابو قلابه نه خیال دراغه د ابو قلابه د کتاب نه ایوب سختیانی ته د حدیث لستل شوی دی من کتب ابي قلابه منه دا حدیث منقول د چانه دی دا ابو قلابه نه دی منه ضمیر حدث ایوب بیان کی پدے ومنه ما قرئ علیه او بعض حصہ منه حدث به تیر وتما بعض حصہ د حدیث حدث به پاغه تحدیث شوی دی ایوب تا ویګه په خبره کنه ومنه ما قرئ علیه لستل شوی دی په ایوب شاگرد یعنی بعض وت استاد ویلی دی بعض وت شاگرد لستل دی کان هذا فی الكتاب دا ټول د ابو قلابه په کتاب کې دی د احتیاطا دا خبره کوي عن انس شبده انس رضی الله تعالی عنه ابو طلحه او انس کویاه داغه ورکړو انس درا شبته ما خوینو چې داغ ممنوع نه دی خو بهتر نه دی شبته اجازت ورکړو ان يرقو چې دم واچي د حمینا حما ستوي زهر وتا زهر او اوزون دا یو قسم درد دی په غوګونو باندې راځي فقال انس کویت من ذات الجب ماتا داغونه راکړی شی مخکې تیر شو ابو طلحه پلندرو پویګه پکنا او انس ابن ذر ترو او نسب جم دی څه مطلب هغه انکار نه کړي و شهیدنی ابو طلحه و انس بن وزير صاحب ابو طلحه کوانی او یعنی دی دوه را کړی دي خو لاس د ابو طلحه استعمال شوی په هغه داغ کې دا نور مرګري وسره موجود وو ها وځکه بعد وخت اوس ودی اریته جوړی کې د زخم د پاره بعد وخت ویل نه بنديږي نو پوزکی اری نه دی دا پاغه زخم پاغه زکی دی نو د دې دا نره ذرات پاغه رګونو کې وردن نشي نو وینه بند کی شابه
البیدت و هلمٹ اپ مات شو شابسه او یختلف اولل راولل بے کولا ہاں حما من فیح جہنم الک یاد لري دا خبره کنه او زمخ کلال شوها خلاصه دا دو بوکم اے کفیح جہنم لکه د جهنم بڑاس چې سړی له تو ورکوي نو دا هغه سې تو دی نو بڑاس د جهنم ته خو څوک نه کېږي نو خط به کا یخ اوبه پې واړوه او یا د خدای د طرف نه غضب دی خو په بعضې حالاتو کې دا که څنګه چې پیه د جهنم خدا ناشی من ناشی بوالم دریم دغه کوم دا بڑاس جهنم نه راغلی هلکه جهنم بڑاس څنګه راغلی دی نو ګوره په دې دنیا کې څومره حرارتونه دي د انور د وجې نه دي یاد دي او د انور حرارت د چا د وجې نه دی د جهنم د بڑاس د وجې نه ما مخکې درته ویلې دی شابسې مولانا صاحب کہ جہنم ساو باسی بڑاس وباسی ہاں او دعام کا اکشف عن الرجس یا اللہ دا تورانا ختم کا رجز ستوی وسوسے دا شیطان تم وی رجز دا اللہ عذاب تم وی رجز پزا سرا دلتا دے دا تو مراد دے ہاں چتا بابا پیرا غلی وہاں نو دے گریوان کی بے والا واچولے ہاں والله چکم ازمکه د سره موافقه ده هجرت ته کاوه بعضې وخت یو سړی په یو ځمکه کې راشي او د سره موافقت نه کوي دا ځمکه آب و هوا برابر نه بعضې سړی بلدي ورسره بعضې نابلدی پوه شي په خبره اوس دا کم خلک کې دا څاروو والا خلک کې سوټو کې هغوی د بدبویه د سوټو سره بلدي او که ته پې ورلې ناجوړه کېږې دا وي داسې د یو سم کور ښځه وه نو هغه چې د سوټو والا کور کې واده شوه نو غریبي باندې بدبویي به لګېده نو اخره کې بلده شوه نو اخواخې ته وي زه څنګه بختوره یم وی ولې وي چې تاسو قرار م څنګه خوابینو وي د ما راتلو سره خدای ختم که ختم شوي نو خو دا ورسره بلده شوي نو حاصل د کلام څه شو د مخکې لاړ شوه نو هجرت کولی شي شابه شابه تکلم بالاسلام دا چې دلنه مؤمنان نو ها مونږ زرع د غلان دی والا یوپیو والا ګړو چیلو اهلو ریف هغې ځمکې ته وایي چې فصل پکې خلک کري مونږ زمینداران نه یو فاستوخمونا موافق شو دی مدینې سره فامر لهم بزود دی وي د مدینې نه وځئ یو کنډک دریو نه لسو پورې او راعي چې هغه به مو خدمت کوي وامرهم ان یخرجوا فیه الیه فیشربوا فی نلبانها وابوالها فیه په اعتبار د مذکور دی او فیها ټیک دی فانطلقوا شبته وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاخذوا الزود فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم اي خبرهم فبعث الطالب في اثار فامر بهم فثمروا اعينهم وقطعوا ايديهم وتركوا في ناحيه الحر سنگستان حتى ماتوا على حريم باب ما ذكر في الطاعون وربسيشا اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها مورده ولی اسنه چې تا ته الله بذات لګي یا دا غنور درته لګي الله به لګي نو بیا به عقیده خراب چې دا جوړ دی تو د دې تعدیه د وجنه ما قدل ته نه راغلی دا بیماری بنا ولا کېدنه واذا وقع باذن وانتم بها فيها فلا تخرجوا منها تاسو دې بار موزه ولی د مریضانو خدمت پس کې د مړو بس کوي او بیا خو د عقیده دا چې دا وجل طاعون کوي او دریم دا چې دا به بل دی خور کې ستانه به خدای بل ته متعدی کی ورپسې شا
عمر بن الخطاب خرج لال شام حتى اذا كان بسرق د زين دل تورسید لقيه امراء الاجناد ومندانان وسلم لوشو امراء جمع د امیر د اجناد جمع رجل الاخكار مشران يو ابو عبيده واصحابه واخبروه ان الوباء قد وقع بالشام وباء بشام كي واقع. قال ابن عباس فقال عمر ادعوا لي المهاجرين الاولين إذا معلومات عالم كي صور شمكنا فدعاهم فاستشارهم أغيوبل المشورة وسروك وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام في الشام فاختلفوا شاوي وردا وشاوي موردا. فقال بعض قد خرجت لأمر شام تتللي ولا نرى أن ترجع عنهم واپس كي كذا وردا. وقال بعض ما كبقية الناس بقية خلق سوكتي بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدكون باقی پاتی دی ولا نرى ان تقدمهم هم نوینو چتے ورول پری وبا باندے. فقال ارتفعوا عني مانا اخواجه زکتاسو اتفاق هناك اختلاف موقع. ثم قال ادعوا لي الانصار فدعوتهم فاستشارهم فذلكوا سبيل المهاجرين شاوي وردا وشاوي موردا واختلفوا كاختلاف. فقال ارتفعوا عني ثم قال لي من كان يدعو لي ما تقبلا اغسو كدل تم شران د قريش دي من مهاجرة الفتح فتح د مكه پس کم هجرت کړي دي اغي سره مشوره کوم. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان دو کسان اختلاف ونکا پیګه ټول خوسکه چې دوم پکې ونکا خبر اخلاص شو. فقالوا غيت نرى ان ترجع بالناس خلق واپس ولا تقدمهم على هذا الوباء پیګه په پدې وبا مو ورول ټیک دا چې په خپل مرض نه لګي خو کله الله د یو نه بلتا متعدی کی. فنادى عمر في الناس ابن مصبح ذب صبا کتلون کی مع پشاب على ظهر دابه ظهر دابه فاصبحوا عليه فاصبحوا نخلق الصبا کی راجم شو په عمر باندې لاړ عليه على اتباعه. فقال ابو عبيده افرارا من قدر الله تقديرنا تقدير خدای له مقدر کړي ها نو ته بچ کې دي شي. قال عمر لو غيرك قالها ارمان کستانه بغیر بل چا دا خبر کړي چې به برابر کړي وي لو د تمنی کوا یا لو غيرك قالها نو لا اوجعته يا ابا عبيده. نعم نفر من قدر الله الى قدر الله فقال تذوبیا د خدای علم کې بلی کلوي ٹھیک او کو واپس کې ګدام د خدای د علم نه بار نه دا قطعی الله علم دي. ارأيت لو كان لك ابل هبت واديا او تي وادي د کوس کې دا وخان له عدوتان دا غي دو طرف دی او کې خصبه فراخ صفخ كل غيا دا فراخ صالح كل غيا او بالجدوه قحت ولا دا اليس ان رايت الحسبه رايتها بقدر الله كاغه حسبه لاقه کې سروي د خدای د تقدیر نه بار ده ام د خدای تقدیر کې دا. وین رعیت الجدبه او کاغه بے غیاز کې سروي نو رعیتها بقدر الله تقدیر د خدای خدای علم دی نو کزو دا هم د خدای علم کې وي او کر دی خوا پات شو نام د خدای علم دی. راغي عبد الرحمن ابن عوف دی غایب او په بعض حاجت کې فقال ان عندي في هذا علما ما سره پدې کې حدیث موجود دی. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم به فدي وباء بأذن فلا تقدموا عليه واذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله عمر ثم انصرف. جدا من فیصله حدیث سره موافق ده ورپسې شه. نبا داخلی کی مدینے تدجال و نطواعون وباء و طواعون یو شیر شابته طاعون کے جمل شیعہ پا بطن کے ہاں
او كده عقيده ها معوذات اغا نعم سيد اغا دمونو ته چې اعوذ پکې مشتمل خلاص شو خبره او یا د اخیری سورتونو ته معوذات وي خو ته خو معوذتين تسنیه ده نو سوره اخلاص او قل یا ایها الکافرون یو ځای کا ورپسې او لاس په مې د رسول الله مبارک راخ کده برکت توجنا بیل مستی ورنکلا ها دارو یا راقن دمون کی توي ها جعلا مزدوری ها او لاړې به وسره تو کله جوړ شو ها شات ګډ چيله ولا را وسته ها تاو تثبت او چې دا ادب دی استفهام تقریری دی خذو حواله ګډ چيله مالم پکې سره کې دا تبرع عند نور تفصیل مې ویلې د رقیه بالفاتحه وغيرها کې مې پورا تفصیل ویلې دی شابه او چې اجره وګوره امام بخاری باب لګی چې په فاتحه د کتاب یا په دم شرط لګی چې مال بدون شیرا کې جایز پکې دا علاج دی او په علاج اجرت غشتلو کې څه کلام نشته ها ګودر لذیذ مارچی چلی ته وای او سلیم ورته تفاولا وای چې خدای دې جوړ کی ها عند سترګو د وجنا دم رقیه شابسه ګوره مولانا هر شي کې تاثیر وی کنه ظاهری شیدونو کې تاثیر وی نو دې باته ته چې ګوره کم وخت کې د زکامي سړی سره کېنه او ساواله نو د هغه هوا تاثیر تا ترا چې نو زکام دته ولګي نو چې دې نه आवाज کوم خبرې کوم نو زما د خبرو سره پتا سو یو سر راځي کنه راځي حالانکه زما خبره خودل ته کې هوا کې ختم شوي د خله आवाज د قرانګه د سترګو د وجه نه اوس نن په خوا به خلکو دا نه منه اوس ساينس دانان وای چې دا انسان د سترګو نه شعاع وزي د سترګو نه سودي یو شعاع وزي چې مونږ ته نخکاری نو د بعد انسان د سترګو هغه شعاع دونه خطرناکې تیزی چې هغه د بل په وجود کې اثر پیدا کوي د دې نه یو شعاع وزي خو مونږ په هغه شعاع پوهیږو نه یو شعاع ته وزي مخکې لاړ شوه ها او نسترقي یا یسترقى طلب د دم دی او شي چانه شابه دم غواړه ها من العين اي بسبب المرض من العين ها قال حدثنا محمد بن وهب بن عطيه الدمشقي قال حدثنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن وليد رأى في بيتها جارية فمخي صفعة خلوالو مخيتك زيالو فقال استرقوا لها طلب دم كيدي دپارا چانا ولا دم طلب كيف إن بها ايه فدي نظر لگه دلي نظر اصابته النظر تابعه عبد الله بن صالح الزبيدي وقال وقيل عن الزهري أخبرني عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم شابه سي ايه ضررها شابه وشم خالون لگاول
شنه خالونه په دې مخ وغیره. ها چې کوم سړی په دې پوهېږي چې زمانه چاته نظر لګي، حدیث کې راځي دی وای دا الفاظ وای چې ما شاء الله کان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة الا بالله. دا نظر به بلته نه لګي. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة الا بالله. یا یو سړی کور جوړ کې او دې یریږي چې دا کور ته خلک وګوري د نظره نشم، دا الفاظ په بره ولیکه، نو هر سړی به ورته ګوري که نه، نو چې چا پې نظر لګي اب هم ګوري، نو چې په دې الفاظو یې ژبه وچلېږي نظر یې ختم شو. ورپسې شه ما وی حما زهر ورته وایي. ها دا دې ګوره اوس د رقیې باب ذکر کوي. ما خو پرون ویلي چې اویا زره به که جنت ته ځي هغې به یسترقون دمونه به د خلکو نه نه غواړي، دمګرو پسې به نه ګرځي. هغې څه معنا مې کړې وه؟ هغه چې دم مؤثر حقیقي ګڼي، پوهېږي پې، او چې نه ته وایې چې دا دم یو سبب د تاثیر پکې الله اچوي، نو دا خو پیغمبر کړي دي. که ته وایې دا متوکل نه دی چې دم اچوي، نو پیغمبر نه د توکل نه دی رسول الله وویسته، لکه دم هغه اچولی دی. جبریل هم اچولی دی، هغه دې مو ویسته. ابراهیم علیه السلام اچولی دی، هغه دې مو ویست. نو څوک به بیا متوکلینو کې شي؟ ورپسې شه د کونیه د انس ده. ها ولنا بیماری بیا نه پریدي چې د الله شفا راشي. شابسې لا شفاء الا شفاء وقدا سے شفاء لا يغادر سقما چې بیا بیماری نه پرېږدي. وقال سفيان حدثت به منصورا فحدثني عن ابراهيم عن مسروق عن عائشة نحوه وبه قال حدثني احمد بن ابي رجاء قال حدثنا النذر عن هشام بن عروة قال اخبرني ابي عن عائشة ان رضي الله تعالى عنها وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول امسح البأس لرك ببماري لر رب الناس يا رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا. بعض حضرات ودا د مدینه د ځمکې خصوصیت ته وایي تربت ارضنا، ویږي دغه خصوصیت رحم پیغمبر جبريل د الله رحمونه وحي دا نازلېږي. وریقه بعضنا چې د پیغمبر مبارک لاړې دي. یشفی سقیمنا چې زمونږ مریض جوړ شي، یا یشفى سقیمنا یا یشفیا دواړه ویلی شي، يا أن تشفي سقيمنا. وبه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. باب النفس في الرقية أغيسر چوب كوان تو چوب ټولې چوب هلکه چوب ثابت دی، خو چې سوه سره ووایه ګورې هسې چپ یو چوب پنه سبو سروي. وبه قال شوف ملا مخكذا. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت ابا سلمة قال سمعت ابا قتادة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله خوبنا والحلم خراب من الشيطان فاذا راى احدكم شيئا يكره فلينفس. دا دم شو دا شیطان د پاره درې د لاړې توکل حين يستيقظ ثلاث مرات وتعوذ من شرها ارض يوسر اعوذ بالله دي فانها لا تضره. دا دم د شیطان کو. قال ابو سلمة وان كنت ارى رؤيا فما بوجود جبل نغت ما بيد غر کېږم فما هو الا سمعت هذا الحديث فما اباليها. فما هو نو شان مگر دا حدیث به اوریدل دي فعملت به قید لغوس بس درې دله مې اعوذ بالله و هر یو سره ګس طرف ته لاړې توکل ډېر مجرب دي صاحب
وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد أو معوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت أغذيت لا سن بير سيد الوجسد مبارك تقاعد عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به قال إن كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه وربسيشا طلب دا ضیافت تے ہو کہاں دا دې شو لکه چې چا عقال هغه د اوښ ګوډه چېرته تړلې رکبه په کمه رسۍ د هغې نه وسپړدلی شي ها او څه تکلیف نو قلبه علت تکلیف ته وایي ها والله او لاس وسره مګل په دم کې دم وخت کې لاس راخکل ها خزه سړی دمای وګوره پردې خزه نه داسې نه چې په پردو ښځو پسې ګرځي چې ترورې ماله نوم اوچت کا نوم مې پروت دی غم جوړ نه کې ګورې ښه چې ولاړ شي هلکه په دا ښځه خلکو له نومونه دموي او ته یې معلوم دا نوم دم کا نوم مې پروت دی نه لکه خپله ښځه په خپل خاوند اچوي لور په پلار اچوي داسې ها دا نور حدود و خیال بساتے کہ نا بس معاوضات جمع میں توجہ بیلے دا ہاں قل ہو سورت او فی روایت قل یا ایوہ الکافرون پر شامل دی ہاں عائشہ پیچو ہاں شابہ من لم يرقص دانا چی دم ما چوا دم مؤثر حقیقی ما گانا ورپسے شا يرقي بوي خرقا يرقي ها فجعل يمر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجل والنبي معه والنبي ليس معه ويت صلاة كثيرا سلم فخرجوا ويكون امتي قبل هذا موسى في قومه ثم في ليل وفرأيت صلاة كثيرا سلم لوی ډلې ته سواد وي ترونه توري لره دینه تور ښکاري شابه فرأيت صلاة كثيرا سلم فخرجوا هؤلاء امتي ومع هؤلاء سلم فيقولون جنة لا ينتهي فتفرق الناس ولم يجد محمد رسول النبي صلى الله عليه وسلم أما نحن فوضنا في شرك ولكن آمنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء هم من أولى فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يستطيعون ولا يستطيعون ولا ينتهون ولا يريدون يتوكلون فقال وكاشف من سلم خبر مې کړې ده ها فقال أمنهم أنا يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فقال آخر فقال أمنهم أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبق الله بها وكاشف باب الطيرة طيرة ما ویلو کنه مارغه او شړی نو که خی طرف تلاړ دا بختور دی کوم که ګس طرف تلاړ نو کوم تویرا نو تویر نو دا بدفالی شریعت کې نشتا نیک فالی شتا اپ الله خو ګمان دی بدفالی نشتا ها والشؤم في ثلاث في المرأة والدار والدابة دیکھیں میں خبر اکڑے بیا کو
شؤم نه قلت د خیر مراد دې درو کې خیر کم دی ولې ښځه اکثر زبان دراز دی جګړې کوي بربنډتوب کوي بې حیایي کوي دار اکثر اسراف جوړ شوي وي په جوړولو کې جومات نه لري دا با اکثر خلک لکه دې زمانه کې موټر د ریا او د کبر دپاره استعمال او یا حدیث کې به خپله راشي چې ان کان شؤم فی شیء ففی هذه الثلاثه یا شؤم نه قلت د خیر یا مسوي په فرض محمول دی ان کان فی شیء الشؤم ففی هذه الثلاث او وجد تماوي ها بهتر فال دی فال وته ولې وای فال یفول رجوع ته وای څه ته ویل کېږي نو فال نیک یو ښه خبره دی واورېده نو ذهن دې اخوا رجوع کړه چې که خیري کار بختور دی سار وختي پاسې دی او په یو ښه سړي د نظر ولګېده نو وی دا کار بختور دی ذهن دې اخوا راجع شو دا خیر دی دا په الله ښه ګمان دی بدګماني او که په اخون دې مخ ولګېده نو دا به نه وی چې ټول به نن طبیو شور جنازو پسې به ګرځمه دا نیک بدفالي په الله به بدګمان نه کې وما الفعل قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم یو ښه خبره ووري خوشحاله شي شابه مولانا وجه خو پیچوې که نه دواړه نیکفالي او بدفالي ولې نیکفالي هلته په الله ښه ګمان راځي په دې بل کې په الله بد ګمان راځي نو انا عند ظن عبدي بي شابته قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير وخير ما يفعل قال وما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم وإن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هم ولا خير ولا هم د هامي یو معنا مې کړې وه که ستاسو خیال و چې یو سړی څوک ولي د مقتول د اډوکو نه یو مارغه پیدا شي او چغې وایي انا عطشان صدا چې دوی بدل والي هغه وینه د قاتل اوس کې نو چغه ختمه شي دا غلطه ده یو معنی دا شوه او د هامې بله معنا سره وایي د شپې دا ګونګې پېژنې دا وایي د شپې چغې وایي چې شغې واله به دا سپیره دی دا څه غم پیښېږي هېڅ نشته دا ټول دروغ دي شابته سفر معنا مې وکړه ها کهانت څه شی دی د کهانت ډېر قسمونه دي یو دا دی چې بعضې وخت کې شیطان راځي او د انسان د زړه ته بعضې خبرې کوي تاسو نه ګورئ بعضې خلک د خولې نه داسې خبرې وباسي ګډې وډې وایي داسې شعرونه هم وایي او دا شیطاني خبرې ټولې د خولې نه وځي بعضې خلک وي داسې دا شیطان څنګه چې فرشته ان للشیطان لمة بقلب ابن آدم وللملک لمة نو بعضې انسان چې تقریر کوي خبرې کوي درس کوي یو تاثیري کوي دا د الله د طرف نه القا وي زړه ته وخت په خولې راځي او بعض انسان داسې زبردست خبرې کوي د دروغ وایي ټول او داسې مقفا مسجع الفاظ بعضې وخت کې ادا کوي بعضې وخت شعرونه هم وایي ټول د دروغو دا القا ورته کوي هغه شیطان دی زړه ته په خولې راځي نو یو د کهانت وجه القا و شیطان د کهانت نور وجه شته هغه دا چې د دې نجوم نه څه څیزونه معلوموي هغې کې دیم دا چې ټولو کې د غیبو خبرو له دخل وي او بعضې څه اعمال وي هغه اعمالو د وجې نه هم څه معلومات خلکو ته ورکوي خو د ټولو څه حقیقت نشته ځکه د غیبو علم د دې تعلق د الله سره دی نه شیاطینو سره شته نه جناتو سره شته او نه په څه ابجدو یا د څه کلماتو او یا د انسو په جمع تفریق دا شی پکې نشته ها وبه قال حدثنا سيد بن موفر قال حدثنا ليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن بشار عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرة من خير اقتتلا فقامت احداهما اخرى بحجر فصرفت معها وهي حامل فقتلت ولدها قضا فی امرأتین د هذیل قبیلې دوه ښځې یو بل سره اقتتلا جګړه وکړه
ما د قتال معنا جګړه ویلې وه. فرمت احداهما یو بل ویشته په کاڼي فاصاب بطنها نو ورسېد دا کاڼه خېټې د هغې ښځې ته او دا حامله وه فقتلت ولدها الذي في بطنها بچې یې وغورځېد. فاختصموا الى النبي صلی الله فقضى ان دیة ما في بطنها غرة دیت د هغې ماشوم چې په بطن د دې ښځې کې غره ذات ته وایي. هغه ذات څه دی؟ یا عبد یا امه به ورکوي. ورې دا کله چې دا بچې مړ پیدا شي بچې څه پیدا شي؟ مړ. او که بچې روغ پرېوته او بیا مړ شو بیا پوره دیت دی. ګورې چې مړ پیدا شي نو دا غره د غره بیاس ته وي په جبهې د فرس ته نو بیا نقل شو فرس ته نو د فرس نه نقل شو مطلق ذات ته او عبد امتون ته بدل دی او که عبد او امنه ولکه دې زمانه کې نو 1500 درهم یا د هغې قیمت دا به ورکوي. خو چې مړ پیدا شي ځکه احتمال لري چې دا جمدې او په دې ضربه مړ شو را پرېوته او احتمال لري چې دا مخکې نه د مور په ګېډه کې مړو او پرېوته. پوهېږئ پې؟ او که جمدې پرېوته او بیا مړ شو نو ښکاره خبره ده چې جمدې د ده په کاڼي ولګېد او مړ شو نو بیا پوره دیت دی. فقال ولي المرأة التي غرمت چې کومه تاواني شوه هغه ضاربه وی کیف اغرم یا رسول الله من لا شربه ولا اکله دا هغې ماشوم چې نه بس کړي دي نه خوراک کړی دی ولا نطقه ولا استهل نه خبرې کړي نه چغه والده فمثل ذلك يطول مثل د دې خو درعی. فقال ان هذا من اخوان الكهان د دې سړي معلومات وکړه دا چا چې خبره وکړه د خرونو د کاهنانو د کاهن دی ځکه کاهن هم د ځان نه خبرې کوي او د خلکو ذهن کې واقع کوي. دم د شرع خلاف او زما د فیصلې خلاف یو خبره وکړه ته ولې وایې چې من لا شربه ولا اکله چې شرب او اکل یې نو د مور په ګېډه کې دا دونه جمدې ولې پوهېږې په خبره ولا نطقه ولا استهله نو ځکه خو 1500 درهم اخلم عبده ما اخلم که ناطق او استهلال یې کړی و بیا مړو بیا مې پوره دیت تر راغېسته. مثل د دې یطول ولې دی یطول شي ښځې ته ضرر ورسېد ماشوم ته پرېوته که دا نه وې لګېدلې دا ماشوم به روغ پیدا شوی وې نو دا الفاظ مسجع مقفا چې د راوړل او د وحي په مقابله کې راوړل او د خپل ځان نه د یو شرعي دعوه وکړه دا د کاهنانو کار دی. ورپسې شه نو ګوره دا د پیغمبر د مذمت په ځای کې د اخوان الکهان ورته ووایي که نه شابه عبد وليدة ته بدل ده ها قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن زهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم عن صبر الكلب ومهر البغي وحقار الكاهن وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حلوان خلق وقول کاهن له څه شی ورکول ولې دې د غیب په خبرونو اخلي په دروغ اخلي اجرت ګناه ده ها او دا مهر پیسې د مشاکلې د وجې نه اطلاق وکړه نور د ناکارې له خصوص مهر نه ورکړي خو مهرم بدل د جما دی او دام بدل د دې جما دی شابته اس شی نه دی شی دا چې حقیقت نه دی ها وی دا هغه خبره ده چې د حق نه ده یختفها الجنی پیری راغلاکی د فرشتونه یاد لري دا نو فیقرها فی اذن ولیه د خپل دوست په دې غوږ کې ورچي ناغي وسره سل دروغ یو ځای کوي ورپسې شه دا بلغت مخکې مرسله و دا جمله او بیا وروسته مسند کړه د عایشې نه سحر ای مولانا صاحب ځان په پوهې کا درې څیزونه درته ښیم یو معجزه ده دا یو ناشنا شی یو سحر دی دا یو ناشنا شی یو د دنیا د عجایبات دی لکه مونږ چې دا موبایل کې دلته هله او ناري کو په امریکا کې وی هله د دې درې واړو منځ کې څه فرق چې تاسو زه پوه کړم معجزه اسباب نه لري څه مې وی اسباب بالکل نه لري د معجزې سبب نشته دا الله د طرف نه کته وای چې دا ظاهري سبب کم داسې نه
دا ګورې ځان پوه کله غوندې رسول الله مبارک لاس کې خود په اوبو کې رسول الله مبارک لاس کې خود په څه کې په اوبو کې او د هغې نه اوبه راښوټ کېدل شروع شو نو دا لاس کې ښودل خو ته سبب دی دا معجزه نه ده لاس کې ښودل په اوبو کې معجزه نه ده معجزه خو هغې امر ته وي چې خارق للعادت وي لاس کې ښودل خو خارق للعادت نه دي د دې لاس کې ښودو نه پس چې دا کمې اوبه که امثال العیون راښوټ کېږي دې ته څه ویلې کېږي معجزه اوس د هغې اوبو سبب څه دی یا چینه ده چینه نشته د هغې اوبو سبب څه شی دی سیند دی کوی دی سیلاب دی یو شی نشته او راښوټ کېږي نه پوه په خبره که ته وایې چې دا سبب دی د معجزې دپاره نه دا سبب نه دی سبب هغه چې دا معجزه د کوم څیز نه صادریږي چې دا معجزه د کوم شی د وجې نه صادریږي هغه څیز سبب دی اصل سبب اوس به راشي مولانا صاحب نو د معجزې اسباب چې دي څه دي لکه هغه غیر مادي شی دی نشته اسباب سر نه شته دی نه هغه د الله سره تعلق لري او د سحر او د دنیا د دې عجایباتو اسباب شته خو د دنیا د دې عجایباتو اسباب مادي دي څه دي او د سحر هغه لطیف دي د دنیا د عجایبات لکه موبایل شو مثلا دا یو عجیبه شی دی د دې اسباب شته هغه اسباب خلق یو ځای کې نو موبایل ته جوړ شي یاد لرئ ده کنه هغه اسباب یو ځای چې څه جوړ شي موبایل هغه اسباب یو ځای چې نو کمپیوټر ته جوړ شي هغه اسباب یو ځای چې دا چې کم ستن لګېدلې ده او دا اوازونه رسوي نو دا ته جوړ شي او هغه اسباب مادي دي په سترګو ښکاري د سحر اسباب هم شته خو هغه څه دی لکه لطیف دي په سترګو نه ښکاري ښه د دې وجې نه مولانا صاحب چې اسباب لري دواړه نو استادي شاګردي پکې چلیږي د دنیا د عجایباتو کې خپل شاګردان خلک لري که نه لري هغه اسباب ورته وښیي چې داسې به وکړې داسې به وکړې داسې به وکړې موبایل به جوړ شي داسې به وکړې داسې به وکړې داسې به وکړې نو بم به جوړ شي داسې به وکړې داسې به وکړې داسې شیدونه به یو ځای کې جذب به جوړ شي نو الوزي به نو د دې عجایباتو اسباب شته او مادي ظاهر اسباب دي ځکه پکې استادي شاګردي چلیږي او په سحر کې هم اسباب شته ځکه خو پکې استادي شاګردي چلیږي صاحب خپل شاګرد ته وښیي چې دا چل به وکړې نو تاسو هم دا چل زده شي دا چل به وکړې تاسو هم دا چل زده شي نو اسباب شته خو لطیف دي لکه څه دي لکه لطیف دي ځکه دواړو کې استادي شاګردي د معجزې اسباب نشته که وی اسباب بیا به هغې کې مستادي شاګردي چلېدله چېرته تاسو اورېدلي چې د پیغمبر زوی یا د پیغمبر شاګرد ته هم هغه چل زده دی چې پلار یې کړی دی نه ولې های های خدایا سر نه اسباب نه لري که اسباب یې درلودې نو بیا باید چې یو بل ته ښولې وي که نه چې راشي زه راته د اسباب ښیم که اسباب یې درلودې دا اسباب نو بیا به یو بل ته ښولو چې دی سبب دی دی سبب دی دا سبب دی دا کوه شابه نو دا کار به کېږي د هغې چې کوم حقیقي سبب دی ظاهري نه د هغې څه حقیقي سبب هغه چې مسبب پې مرتب وي حقیقي سبب هغه چې مسبب پې مرتب وي هغه مولانا صاحب نه زمونږ په اختیار کې دی نه د هغې مونږه زده کړه کولی شو نه ادراک کولی شو پوهېږې په خبره نه پکې استادي شاګردي چلېږي شته نه دا الله خوښه ده دغه رنګې کرامت هم دی الحاصل څه مې ووی چې کوم اسباب د دنیا د عجایباتو دي هغه مادي ظاهر دي پوهېږې د سحر اسباب څه دي مادي لطیف دي او د معجزې او د کرامت اسباب څه دي هغه سر نه نشته دا الله په خوښه دی چې وغواړي نو او بنا وکړي ونه غواړي نه کېږي که وی اسباب نو بیا چې څنګه په سحر کې او په عجایباتو کې استادي شاګردي چلیږي نو دقه رنګې په معجزه کې به هم بیا استادي شاګردي چلیدله دا اوس مخکې لاړ شوه نو السحر وقول الله تعالی
ولكن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر. ګوره تعلیم پکې چلیږي. تعلیم په هغه شي کې چلیږي چې اسباب ستا په قبضه کې وي، اسباب یې تا ته معلوم وي. وما انزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت الى قول من خلاق. اوس مولانا صاحب امام بخاری دې باب کې دوه راوړي. یو دا چې الله پاک د تعلیم د سحر د پاره فرشتي نازلې کړې وي چې هاروت او ماروت. نو چې الله د تعلیم د سحر د پاره نازل کړي چې جایز شو کنه چې الله د یو شي تعلیم ورکوي او فرشتي ورته نازلې په شکل انساني جوړي نو جایز شو کنه. او د بعضې نصوصو نه مذمت معلومیږي. اوس به وروستو راشي. امام بخاري فیصله ونه کړه باب السحر یې راوړه او دواړه قسمه نصوص یې راوړل. بس دا فیصله شوه چې سحر مطلقا مذموم هم نه دی او سحر مطلقا محمود هم نه دی. که دا سحر څوک زده کوي دې دپاره چې دا په سحر علاج کو، د مسحور علاج به پې کوم، خلکو ته فایده به رسوم، بیا صحیح دی. او که سحر څوک زده کوي دې دپاره چې د ښځې خاوند منځ کې تفریق به راولم، د خلکو په مابین کې دشمني به راولم، بیا مذموم دی، فسق دی، ګناه ده. یاد رشوه. لیکن دا نقطه ووره که سحر مشتمل په هغې الفاظو وي چې جایز او که سحر مشتمل په هغې الفاظو وي چې هغه کفریه دی نو بیا دا سحر کفر دی. اوس به راشو د سر نه به ونیسو که سحر به مشتمل یا په الفاظ کفریه او په غلطو الفاظو نو بیا خو کفر شو، بیا خو مطلقا مذموم شو. او که دا سحر مشتمل په الفاظ کفریو باندې نو بیا به خالی نه وی، یا به ته زده کوې څه دپاره د فیدې د مسلمان دپاره نو بیا جایز دی. هغه هاروت ماروت متعلق په خپله فرمایي ویتعلمون منه ما یفرقون به بین المرء و زوجه. پوهېږې په خبره؟ او که سحر دې دپاره چې تفریق راولي نقصان بیا مضموم شو فقه. نو بعضې سحر کفر دی پته راته ولګېده، بعضې فسق دی پته راته ولګېده، بعضې جایز. باب السحر قول الله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نو چې خلکو ته شیاطین کوم سحر ښیي د هغه کفري الفاظو والا ورته ښیي. وما انزل على الملكين فرشتې وې په بابل کې هاروت او ماروت. پوهېږې اوس هغوی چې خو نو دې نه جواز معلومېږي لا قول من خلاق ولا يفلح الساحر حيث اتى. دا هغه مضموم والا دی. افتأتون السحر وانتم تبصرون. عمل تأتون عمل کوئ او خله ته پته ده چې دا ګناه ده. بس مضموم قسم یې ته وي یخلو الی من سحر بانها تسعى. د موسی علیه السلام د معجزې مقابله کې سحر مضموم شو. ومن شر النفاثات فی العقد. ګوره دا ساحر په غوټو کې پوکي وي. النفاثات سواحر تسحرون. پوهېږې پې تعمون په خلکو تعمیه راولي. خلک وایي ړانده کړون کونډې کړمه څه کړمه کړون کونډې کړمه او ښځې له مې طلاق ورکړه سحر را باندې شوی و. زه اوس ورپسې شه. وما فعلوه دعا ودعا ډېره دعا وکړه. ثم قال يا عائشة أشعرتِ چې الله پاک افتانی مال فتوا راکړه په هغه څیز کې استفتیته چې ما ته طلب د فتوی کړو. فتوا یو مسله کې جواب غوښتل، ما له جواب راکړه فيه هغه مسله کې. اتاني رجلان فقعد احدهما عند رأسي والآخر عند رجلي یو جبریل بالمیکائیل فقال احدهما لصاحبه ما وجع الرجل. څه شي بیمار کړی دی رجل لرا؟ قال مطبوب اي مسحور. قال من طبه سحر په چا کړی دی؟ قال لبيد بن الاعصم. قال في اي شيء؟ قال في مشت ومشاطه. مش ګومند ته وي او مشاطه هغه وختو ته وي چې په ګومند کې راوتی وي. دا هغه ګومند غاخیو او مشاطه چې هغې کې راوتی وي. وجب طلع نخله ذکر او غلاف د ډنډري. ای ما ته ګوره که ستاسو خیال یې د کجورې د کجوره کې چې دا کوم غنچه کې که نه دا کجوره دوه قسمه دی، یو مذکر دی یو مؤنث ده. د مذکر کجورې په سر کې یو غنچک دی که ستاسو خیال دا غنچک مخکې په یو دغه کې بند وي کڅوړه کې یاد دی یو غلاف غوندې کې بند وي. هغه غلاف اوسلیږي غنچک دی باره نو هغه غلاف او دا هغه غلاف په منځ کې یو ډنډرې وي. دا هغه غلاف په منځ کې څه وي؟ یو تیغه غوندې وي. نو جوب هغه غلاف شو
جب یجب جبا ولې ورته وایي جیب ګریوان ته وایي ځکه دا سیري شوی دی که نه نو دا سیري شي نو دا غونچک ترې راوځي او طلعه هغه تیغې ته وایي او نخله کجوره ذکر قال این هو کوم ځای کې دا شی قال فی بئر ذی اروان په مدینه کې یو کوی فاتاها راغی دې ته نبی اسلام فی ناس من اصحابه فجاء فقال یا عائشة كأن ماءها قاط العنا گویا کې اوبه د هغې نقاعه شیره د نکریزو نکریزو چې خشتي کې نو بوی هم که یو ټینګ هم شي نو اوبې دقسې ټینګې وې د هغه کوي او كأن رؤوسها رؤوس د نخل د هغې رؤوس الشیاطین د شیطان سرونه عرب کې د بد شکله شي تشبیه ورکوي د شیطان د سر سره ورکوي دې نه پته ولګي چې سر په اوبو هم کېږي اوبه خرابې وي او په جماداتو نباتاتو هم کېږي دا د کجورو بوټي هغه داسې بد شکله قلت یا رسول الله پوهېږې په خبره نو دا د پیغمبر مبارک باندې دا سحر کړی لبی او دا د منافقو او پیسې یهودیانو ورکړی اوس بعضې حضرات د بخاري په دې حدیث اعتراض کوي وایي نه دا ټیک نه دی دا حدیث هلکه وایي سحر نه دی شوی وایي ځکه چې الله پاک په قرآن شریف کې یو ځای کې فرمایي چې ان تتبعون الا رجلا مسحورا مسلمانانو له به پیغور ورکو ان تتبعون الا رجلا چې تاسو اتباع نه کوئ مګر د مسحور نو بیا خو د هغې پیغور ټیک شو ځکه پیغمبر مسحور شو که نه مولانا دې ځان پوهې که حدیث ته ولې غلط وی پوهېږې نه نو خبره غلطه کې دا پیغور په مکه کې ورکړی شوی کله په مکې مشرکانو هغه وخت پورې سحر نو شوی دا سحر په مدینه کې شوی د هغې نه پس شوی دی زمانې ته وګوره هسې لګې غلغشان خورې دا پیغور کله ورکړی شوی دی هغه وخت کې خو مسحور نو دروغې وې ورته دا خو وروسته شوی دی یو دویم هلته کې چې هغوی ورته ان تتبعون الا رجلا مسحورا مسحور په معنا د مجنون دی باید سړي باندې داسې سحر و چې لیونی یې کړي مجنون ولې مولانا غوږ کې که د چا مشر لیونی وي نو دا پیغور عار ټیک دی که نه دی چې څوک وایي مړه ستا مشر خو لیونی دی خو که د چا مشر بیماري نو دا پیغور دی نه دا اوس خبر نه نو که مسحور په معنا د دې شي چې جادو شوی دی خو ناجوړه شو که نه نو دا اوس پیغور نه دی پیغور کله دی مولانا صاحب چې مسحور په معنا د مجنون شي دا مخکنی خبر هم ده مخکې ده نو قلت یا افلا استخرجته تا نه رایسته دا شی استخراج څه ته ویل کېږي استخراج دا کوي نه راوستل نه دی خو یې رایستی دی استخراج معنا ظاهرول دا ظاهره نه ظاهرول څه چې پته ولګي چې چا کړی دی چې سزا وله ورکو قال قد عافاني مال الله معافات راکړه فکرهت ان اصور على الناس فيه شرا نو خلکو ته په دې کې شر ولې راسو فامر بها حکم یې وکړه بها په دغه امورو فدفنت تابعه د عيسى ابو اسامه وابو زمره وابن زاد عن هشام قال الليث وابن عيينة عن هشام في مشت قمن او مشاقه مشاقه موتوي چې کوم په ګومنس کې وختره وزي قال عبد الله المشاقه ومشاقه یو چې ما يخرج من الشعر اذا مشتا او مشاقه من مشاقه الكتان دا کتان کتان دا پاجو ته تاسو وای سو ته ویل کېږي پاج دا چې کوم وخت کې هغه تارونه خواره کې نو شانه پې راکاږي یو ګومنز وي تاسو نه دي کتلې ما کتلې دي یو ګومنز پې راکاږي نو دا ویښتونه دا دغه وباسي ویښته اوار شي نه پوه شئ په خبره تنسته ورته وایي تنسته تارونه خواره کي یو غټه ګومند دي په تارونو راکاږي دې دپاره چې د دې تارونو نه دا کم ګن من دي چې دا ترې لرې کړي او دا ښکلې مدیدار صفا شي هغې ته مشاقه وایي ورپسې شعر باب ما الشرك والسحر من الموبقات وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد بن ابي قيس عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الموبقات الشرك بالله والسحر باب هل يستخرج سحرا وهو قال قتاله قلت استخراج یې کولی شي که نه استخراج دقه معنا ده ښه چې یو شیخ کاره کول چې چا کار کړی چې هغه له ضرر ورکړي ایحل عنه آیا دا ته سپړدلی شي یعنی علاج یې وشي دلته یحل معنا او ینشر تنشیر دا چې دا ته خور شي لرې شي قال لا باس به دا که دا چل کې په سحر انما یریدون به الاصلاح دا خو ته د سحر علاج په سحر کې خیر دی فاما ما ينفعه فلم ينهى عنه پوهېږې په خبره چې سحر په ختم کې ورپسې شه
قال سمعت ابنه يقول اول من حدثنا به ابن جريج يقول حدثني عن عمر عن عروه فسالت هشام عنه فحدثنا عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرا حتى كان يرى انه ياتي النساء ولا ياتي امنهن. قال سفيان وهي اشد ما يكون من السحر اذا كان كذا. قال فانطلع منه في ذات يوم فقال يا عائشه عليه ان الله غلبتني فيما استفتيته فيه. اتاني رجلان فقال احدهما ان رسول الله امر الي فقال الذي انت رسول الله قال الرجل قال مفهوم قال ومن قبه قال لبيت من ناس من رجل من بني زريق حليف لي اياه ذكر منافقا. قال وكيل قال في مسلم ومشاهد قال فيها قال في جوف طلعت الذكر تحت رؤوفه في ذي الوانا قال فتنبر حتى استخرجه قال هذه التي اريدها رعوفه هغه تیږي ته وایي چې د کوی د پاسه پرتې خلک به بورقې ږدي د هغې لاندې وكأنما أهل طاعة فإنها يحل وكان أهلها موسى شياطين قال فاستخرج قال فقلت أفلا نشأت ګوره کوم ځای کې چې راځي چې فاستخرجه د هغې دا مطلب دی چې دا کوډی راوویسته پوهېږې په خبره او چې کوم ځای راځي چې نه یې راوباسم د هغې څه معنا مې واخیستله د هغې دا چې ښکاری کړم او چا کړی دی هغه معلوم کړم تنشرم دا معنا ده چې دا خبره خوره کړم چې چا کړي چې سزا ولا ورکو اوس دلته سوال وکړه چې دا باب خو یو دل تیر شو باب السحر وقول الله تعالى او دلته باب السحر دی هغه مطلق سحر محمود او ممدوح دواړه پکې او مضموم او دا هغه مضموم سحر دی فرق شو شبه دا دی ګوره څومره پریشانه د څلوېښت ورځې یا شپږ میاشتې یا یو کال دا سر پته ورته نه وه چې دا راباندې چا کړی دی خوب کې ورته پته ولګېد الله ورته وښو نو که پیغمبر سره د غیب علم وي دا ولې بیا داسې کېږي شا ورته قال فإنه قال في ذي قال فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في مناسك المسائل إلى البئر فنظر إليه وعليها نقل ثم رجع إلى عائشة وقال والله لكأنما لها نقاعة في الله ولكأن مثلا موسى الشياطين قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجته قال لا أما أنا فقد عافاني الله وشفاني وخشيت أن أصبر ولې خور کم مولانا صاحب د سحر بهترین دب دا معوذتین دي دا تاسو سهار او ماسخوتن وایې که نه دا نور دوه صورتونه مو سره یو ځای کوي په ځان چوپ کوي مته دم شو کنه پیغمبر ته خدای ښودلی لیکن زمونږ بعضې علماو یو بل دم ښودلی دی په دې حاشیه کې دی شته وګوره لغوندې په دې حاشیه کې افلا تنشرته باندې حاشیه ده پیدا مو که ذکره ابن بطال چې په کتب د وهم ابن منبه کې یاد دی دا دورونه یو وهم او یو حمام د ابو هریره شاګردان ان یاخذ 7 ورقات من صدر د بیرې اوه پاڼې به والې بیره خو پیژنې که هر قسمه بیره چې وي او اخضر شنه فیدقه بین حجرین د دوو کاڼو په منځ کې وټکاوه دا پاڼې ثم یضربه بالماء اوبه پې اچوه ویقرأ فيه آیة الکرسي و ذوات قل دا 4 دا 4 سورتونه ثم يحثو منه 3 حصوات 3 ګوټه ته اسکا او بیا پې لګاوه فإنه يذهب عنه كل هغه شی چې په ده به لاړ شي وجید للرجل اذا حبس عن اهله اذا ښځې نه بندي ښځې سره ورانی یا ښځې ته اشتیاق نه راځي هغې دپاره هم ډېر جید دی د حواله ورکړې ده په کرماني هم او په فتح الباري هم هغې کې شته بدلن دا دی خیر دی که کاڼي نه که نه اوه د بیرې پاڼې راواله دا ټماټر پکې نه ټکئ په دې چټو کې میده که په دې کې میده که اوبه ورسره اچوه او دا پې یو ځل ووایه یو ځل پې ایت کرسي ووایه او 4 قل صورتونه پې ووایه یو ځل به که دوه به تېرېدې وې تر څو چې هغه نیمه ده شوې وای چوپ کوه پې بیا هغې کې نورې اوبه واچوه 3 ګوټه وسکه په باقي ولامبه او زموږ علما وایي که دا په لومبي ځل ونه شي اووه ځله دا عمل وکړه مکمل سحر وغیره آثار به ختم شي تاسو پوه شئ په خبره زه مخکې لاړ شوم بعضې بیان سحر دی څه مطلب تشبیه په څه کې ورکوي لکه سحر چې څنګه مؤثر دی دا هم اثر کوي شابه وفيه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما
بس وکو نو دا نه چې ګناه ده پکې لکه سحر کې صرف تشبیه پا ما ہوتا ہے تشبیه د یو وصف کې راځي په ټولو اشیاء کې نه راځي مؤثر دی بس پکې